بخونکي خدای تعالی په نامه د سلیش ټلویزیون قدرمن لیدونکو اوریدونکو په سلامونه مه هرکلی کوم په دې چې جوړ او خوشحاله اوسئ زه سیلاب سوسنک یم او تاسو شخصیت خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن لیدونکو لږ څنګه چې تاسو ته معلوم ده موږ په هر اونۍ کې د خپل ملي هغه شخصیتونه هغه څیرو ته کور ته دفتر ته ورځو د دوی په کارونو د دوی په فعالیتونو د په کړو وړو باندې د په لاسرونه باندې خبرې اترې کوو او تاسو ته د سلیش ټلویزیون په صفحو وړاندې کوو دا ځل هم یو تکړه بایسته ده شخصیت دفتر ته راغلی و چې تاسو له نوم او څیرې سره اشنا یاست هغه بل څومره ښاغلی محترم الحاج محمد انور اسحاق زی د لوګر ولایت والي صاحب د راځي د دوی په کړو وړو د فعالیتونو باندې خبرې اترې وکړلې کومه ورځ دوی ته دوی د لوګر ولایت والي ټاکل شوي دي څه نامنظم شوي دي څومره د معرفه برخه کې کار کړی دی څومره د کار او پراختیا په برخه کې کار کړی دی څومره نورو برخو کې کار شوی دی او دوی په هغه خاصو لاسرونو به هم خبرې اترې وکړو او دوی ته څنګه امنیتي مسایلو باندې هم خبرې اترې وکړو تاسو هم له ما سره مالتیا وکړئ در څه نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تشکر په خیر هستې خدای مو راوله ستړي مه سئ خوشحاله اوسئ والي صاحب والي صاحب محترم چې تاسو مو د خپل ګران با وخت راکړ د یو ښه والي ځانګړتیاوې راته په شروع کې ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم ډېر پر ځای او ډېر ښه سوال دې وکړي که ستاسې په یاد وي پخوا یو والي ته نایب الحکومه او ولسوال ته د حاکم خطاب کېدی بلکل دا نومونو ته تغییر ورکړل سو والي او ولسوال په دې معنا او مفهوم باندې چې دا باید همیش د خپل ولس سره واوسي که چیرې موږ د خپل ولس سره واوسو او د هغوی زړونه د ځان کو بیا د اوسني حالت کې تغییر هم راتلی شي والي او 80% دا زما خپل شخصي نظر دی چې باید د ولس سره کار وکړي 10% په اداري کارو باندې د والي تمرکز وي واقعیتا مهرباني صاحب والي صاحب محترم له کومه ورځ ستاسو خپل کار د لوګر ولایت ولسونو لپاره پیل کړه داسې څه درته نامنظمه ښکاره شول داسې څه تشې وې ستاسو په راتلو سره هغه تشې ډکې شوې زه د اوت پر اول تاریخ باندې د شپږ اتیاوم کال لوګر ولایت کې د والي په صفت باندې معرفي شوم د لوګر د شریف خلکو سره په اول ورځ ما یو تعهد وکړ چې زه ستاسې د والي په صفت نه بلکې ستاسې د خادم په صفت راغلی لوګریان باید زما همکار واوسي او هیڅ کار به زه د متنفذینو د علماء کرامو د ځوانانو بې مشورې ونه کړم ځکه په مشوره کې خیر دی که په ډېرو ملي مسایلو کې موږ مشورې سره ولرو دا اوسني حالت ته مثبت تغییر ورکولی شو رسنیو ته مې هم اولې نه ورځ دا ویلي چې تاسې د والي صفت مه کوئ ژورنالیزم ځان ته خپل اصول لري واقعیتونه باید انعکاس کړي څه چې په ولایت کې کمی وي په نورو اداراتو کې کمی وي هغه ستاسې رسالت دی تاسې د ولس غوږونو ته باید ورسوئ ولې په همه ملي مسایلو کې باید ټول سره متحد واوسو ځکه د اتحاد اتفاق په ټولو ملي مسایلو کې د ملک او زموږ ستاسو په خیر کې دی واقعا د امنیت په برخه کې به والي صاحب غواړم تاسو نه پوښتم ځینې به ټولنیزو رسنیو کې به کله کله به د دشمن له خوا نه یا دا چې د هغه افراد له خوا نه چې نه غواړي افغانستان آباد شي ځینې راپورونه به ګډوډ خپاره کوي چې ګواکې د لوګر لاره ناامنه ده لوګر ولسوالیان د تګ راتګ ستونزمن دی په خپله لوګر مرکز کې حتی درست امنیت نشته غواړم په دې برخه کې ستاسو نظر واورم تاسې خپله د کابل څخه تشریف راوړی څو ځله بیرته کابل ته ځئ دا چریکي ګوریلایي جنګونه دا یو داسې پیچلی حالت دی چې د هغه مخنیوی ډېر سخت کار دی زموږ د لوګر د ولایت موفقیت راز په امانګي کې دی زه چې راغلی یم اول مې کوشش کړی چې په خپله ادارې کې یو داسې اتحاد او اتفاق راولم چې په یو بل باندې مو د اعتماد فضا کې مشي دومره قدمه کې مشکلات شته تر ډېره حده پورې مو هغه مشکلاتو ته هم رسیدګي کړې ده د لوګر پخوانی وضعیت او اوس وضعیت که وګورئ څه ناڅه تغییرات هم راغلي دي مشکلات هم زیات ډېر لرو
ځکه لوګر ولایت د کابل دروازه ده، د مخالفینو تمرکز هم ډېر د لوګر د امنیت پر خرابېدلو باندې دی چې څنګه وکولی شي. امنیتي ارګانونو مو ډېرې قربانۍ ورکړي دي، زحمتونه یې ایستلي، شپه او ورځ د خپل نجیب ولس په چوپړ د خدمت په چوپړ کې دي. ولې په دې باندې باید موږ اکتفا ونه کړو. مشکلات هم لرو، امنیتي مشکلات هم لرو، کله کله بعضې مشکلات هم رامنځته کېږي. ولې ما توصیه ولس ته هم دا ده چې د خپل ملي پولیسو، ملي اردو، امنیت ملي سره همکار واوسي. یو مثال درکوم، مثلا موږ په محمد اغې ولسوالۍ کې که 100 کسان امنیتي کسان ولرو، 200 امنیتي کسان ولرو، ولې د محمد اغې د ولسوالۍ نفوس 1,80,000. د خلکو همکاري اړینه ده. خلک په کوم صورت کې همکاري کوي؟ خلک په هغه صورت کې همکاري کوي، ما مخکې هم وویل چې ولسوال والي باید خلکو ته نږدې شي. که چیرې هر وخت موږ د خلکو پر زړونو باندې حکومت وکړي، بیا به موږ موفق او کامیاب واوسو. په زور، په توپک، په مړو باندې حکومت کول ناشونی دي. تاریخ ثابته کړې ده چې افغانان په زور نه د ځان کېږي، هغه په ښو اخلاقو، هغه په هغه خدماتو چې زموږ سره امکانات وي چې هغوی ته یې عرضه کړو، دا به ډېره کامیابه او مؤثره طریقه وي. یعنې ولې محترم د اوسني کوم افغان امنیتي ځواکونه چې په لوګر ولایت کې مصدر د خدمت د جامعې ګرځېدلي دي، یعنې د لوګریانو په خدمت کې دي، ولسونو په خدمت کې دي، او ستاسو د کله هم د امر نه سرګشینه ده کړې، او دې ترڅنګ واقعیت واقعي سم مدیریان دي، یعنی کولی شي وړتیا دې لري چې دغه لوګر ولایت په امنیتي برخو کې له تاسو سره درست همکاري وکړي او کنټرول یې کړي؟ بله، ما مخکې تکرارا درته وایم چې زما اوله پاپیشاري دا وه، زما اول توصیه خپلو امنیتي ارګانونو ته دا وه چې باید زموږ په مابینځ کې د اعتماد فضا حاکمه وي. هر وخت چې په اداره کې اتحاد و اتفاق او اعتماد پیدا کېږي، هغه د ادارې کامیابي ده. یو والي هېڅ وخت توپک نه دی اخیستی چې په سنګر کې جنګېدلی وي. طبعا زموږ سربازان دي، قرباني ورکوي، جنګېږي. والي دپاره ښه خبره دا ده چې څنګه کولی شي قومندان د امنیه، رئیس د امنیت ملي، قومندان د لوا سره هماهنګه وي. لله الحمد لوګر ولایت کې موږ په دې باندې توافق ته رسېدلي، کامیابه سوي یم. دا زما تجربه د تېرو ولایتو څخه هم راښیي. کله چې زه د زابل د والي په صفت معرفي شوم، اولین کار زما دا و چې موږ په خپلو کې یو اعتماد فضا حاکمه کړو. او بادغیس ته چې معرفي شولم، بادغیس ولایت کې هم دا کار ما وکړ. لوګر ته چې راغلی یم، اما تر هر څه مخکې اولویت به دغه ته ورکړی چې څنګه کولی شو چې په خپلو کې امانګي ولرو. هر نظام په هر حکومت کې که امانګي وه، هغه حکومت به کامیاب وي. واقعیت ولې څه محترم پخوا دلته د افغان امنیتي ځواکونو سره بالخصوص همدارنګه د ملکي ادارې سره، د ولایت مقام سره خلک یا متنفذین، سپین ږیري، د قوم مشران په درست شکل سره همکار نه ول. ستاسو په راتګ سره حتما دغه همکاریانې به زیاتې شوې وي. راځو دې ته چې د خلکو نقش تاسو ویل چې ډېر زیات اړین دی، د هم نظامیانو سره زموږ، هم د موږ سرتېرو سره، هم د ملکي ادارې سره. غواړم دا چې د عامه آګاهي لپاره ستاسو ټیم څومره کار کړی دی چې واقعیت دا خلک په خوله نه په عمل کې هم همکار پاتې شوي؟ زه هغه څوک یم، زه هغه والي یم چې تر هر څه حقایقو ته متحده یم. او زموږ د کامیابۍ راز په دې کې نه دی چې د مطبوعاتو په مخ کې یو څه وایي د پردې تر شا بل څه وي. داسې وخت راغلی چې زه په نظامي جلسه کې ناست، د یو ولسوالۍ څخه 20 کسه مشران راغلي دي. نظامي امنیتي جلسه زما په خپل اختیار کې ده. 10 دقیقې ولاړ شوی یم، د خلکو سره مې مشکل مې ورحل کړی دی، خوشحاله مې رخصت کړي دي. سکیجول په دا 3 کاله او 2 میاشتې په 3 ولایتو کې زه سکیجول نه لرم. په دې معنا زه په دغه باندې پوهېږم که د یو ولسوالۍ څه علما کرام، سپین ږیري راځي، هغه موږ جوابوو چې سبا او بل سبا وخت ورکوو. طبعا د دولت او د خلکو ترمنځ د واټن ډېرېږي. موږ باید کوښښ وکړو
چې خلکو ته د دوی په وخت او زمان باندې جواب ورکړو. اداري کارو ته راځو. زه په جلسه کې ناست یم، کله چې مهم کار وي هغه زه دستي ور امضا کوم. خلک دې دپاره چې سبا راسي بل سبا راسي دا کار مو نه دی کړی. او په دې باندې موږ کامیابه سوي یو چې یو ډېره غټه معضله د دوو قومونو ترمنځ پېښه وه. د یو ښځې موضوع وه. د شپې لس نیمې بجې زه خبر شوم. سپین ږیري علما راغلي وو، ما نه دي ورته ویلي چې زه اوس وخت نه لرم. راغلی یم، په دغه سالون کې مو د هغوی جوړه ورکړې. زما وظیفه دا نه ده، زه باید دستي نوشته کړم عادي وکړه ورګانو ته. ولې زه کوښښ کوم که هغه یو موضوع د خبرو د لارې د مشرانو د علماو په واسطه سره حل کېدل، هغه ته باید موږ د پای ټکی کښېږدو. که چیرې دا معضل غټ سوی وای، امکانات یې د دغو د دوو قومونو ترمنځ مړ هم سوي وای، نو که چیرې موږ ولس ته ځان نږدې کوو، باید شپه او ورځ د خلکو په چوپړ کې مو اوسو، خادمین واوسو او خسته نه اوسو. که چیرې موږ ډېر استراحت کوو، کار لږ کوو، طبعا بیا خلک ناراضه کېږي. لوګر ولایت کې دا چې نن زه په دې معنا نه چې زه نن د لوګر والي یم، یا کله چې زه د لوګر څخه ځم باید تاریخ بیا قضاوت کوي چې ما په دې ولایت کې مثبت کارونه ډېر کړي که منفي. کامیاب اوسئ. والي صاحب محترم، د کلیو پراختیا په برخه کې همدارنګه د معرف په برخه کې غواړم ستاسو څه ځانګړتیاوې هم ځان نه ښکاره کړې. بالاخره په ولسوالیانو کې اوس داسې ولسوالۍ خو به نه لرو چې مکتبونه پکې تړل شوي د دښمنانو لخوا نه. او دې تر څنګ د پراختیا په برخه کې څومره کار شوی، څومره ودانۍ جوړ شوي، څومره پروژې پلي شوي دلته؟ کله چې زه د لوګر ولایت ته راغلی یم تقریبا 8 میاشتې و 16 ورځې کېږي. په دغه وخت کې موږ لوی لاسته راوړنې چې دي هغه د وارداتي برق راویستل دي، هغه د کابل پل عالم ترمنځ دویم پاس سړک جوړېدل دي چې دا اوس ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د سیات عامې تعمیر دی، د نادرخیلو د کلي د اوبو شبکه ده، د بیادک د کلي د اوبو شبکه ده، 3 کیلومتره سړک او د ویالو په اساسي ډول جوړېدل دي چې دا ګټې اخیستنې ته وسپارل کېږي چې هغه په کارته مامورین کې او په داخل د پل عالم په ښار کې دي. او ډېره مهمه پروژه د نایب امین الله خان شفاخانه ده چې ټول کارونه یې خلاص شوي دي، لله الحمد، چې په پرسونل باندې به هم اوس کار شروع وي په مرکز کې چې هغه به ډېر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نایب امین الله خان شفاخانه په ډېر اساسي ډول سره جوړه شوې ده چې د زون په سطح باندې په معیاري شکل یو غټه شفاخانه ده. معرف چې ډېر اساسي سوال دی، موږ باید تر هر څه مخکې اولیت و امنیت او معرف ته ورکړو. که چیرې زموږ نوی نسل په علم باندې سمبال شي، په صحیح ډول سره وروزل شي، دا د مملکت پر امنیت باندې هم 100% کې تغییر راوستلی شي. 40 کلنې دورې موږ ته وښوده چې بیروني استخباراتو اولین کوښښ دا و چې د معرف دروازې باید بندې شي. که ستاسې په یاد وي، تاسې خو به په هغه وخت کې ماشومان واست، اولین د معرف دروازه موږ وتړل، غیر هګانه. وخت چې علم پر نر او ښځه باندې فرض وي، نو بیا د معرف دروازه ولې تړل کېده؟ په دې کې موږ هېڅ دلیل هم نسو ویلی. که نن دا د معرف دروازه مخالفین تړي، دا د علم د فرضوالي په مقابل کې د دوی ایستادګي ده. هغوی ته هم زما توصیه دا ده چې معرف مکتب نه په دولت پورې مربوطه وي، نه په مخالف پورې مربوطه وي. دا زموږ ته چې د اولادونو د روزنو د مرکزونو ځایونه دي، په دې کې باید لاسونه سره ورکړو، متحد واوسو. لله الحمد موږ په 6 ولسوالۍ لرو، ټوله د دولت په اختیار کې دي، مکتبونه ټول فعاله دي. ولې په بعضو کلیو کې موږ مکتبونه بند شوي د ماشومانو پر مخ باندې،
ما څو جلسات راغوښتي دي. جلسات مې د قومي مشرانو سره، د متنفذونو سره، ځوانانو سره مې جلسې نیولي چې څنګه کولی شو چې موږ هغه کلیو کې چې لاسرسی نه لرو هغوی ته هم موږ دا خدمات عرضه کړو او د مکتبونو دروازې خلاص کړو. ولې په دغه باندې چې ووایو هغه مکتبونه چې ممکن په بعضې ولایتو کې ډېر مکتبونه تړل شوي، لیلیارهان په لوګر ولایت کې د ډېرو مکتبو دروازې زموږ د ماشومانو په مخ کې خلاص دي. ولې محترم هر شخصیت چې د نړۍ ته هر انسان سترګې غړوي نو ستونزې مشکلات ورسره لاس او ګریوان وي، اما ځینې داسې انسانان شته چې هغه کولی شي په خپل ژوند کې زیار وباسي، ښه تحصیلات ځان ته غوره کړي، تر څنګ ځان یو ښه شخصیت جوړ کړي، بالاخره جامعې ته وړاندې شي. غواړم داسې څوک اوسي تاسو همیش ښه کارو ته تشویقولی، مثبت لارې ته تشویقولی، د کورنۍ څخه هم څوک یا داسې سیاسي مشاورین هم درلودل؟ ډېر. زه خپله په خپله کورنۍ کې چې یو روشنفکره کورنۍ وه، لوی سوی یم. پلار مې خدای پاک دې وبخښي 4 دورې د پارلمان وکیل و تر 14مې دورې پورې. نو هغوی زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ولسوالۍ څخه موږ وروڼه د کاکا زامن دا راویستلي مرکز کې دا زمینه یې راته مساعده کړه چې موږ په مرکز کې تعلیم وکړو، زده کړه وکړو او زموږ سره ډېر زحمتونه ایستلي دي. هغو نه زحمتونه لکه زموږ مشرانو چې موږ سره کړي بیا موږ هغونه کوښښونه نه دي کړي. ولې زما په یاد د افغانستان ټول نجیب ولس خصوصا د لوګر متدین مجاهد غیرتمن ولس ته دا دی چې تر هر څه مخکې تر ټولو کارو مخکې اولویت تعلیم ته ورکړي. که چیرې زموږ فکر وکړو هغه کورنۍ چې روشنفکره کورنۍ، هغه کورنۍ چې تعلیم یافته کورنۍ وي، د هغوی د اولاد او هغه کورنۍ چې د تعلیم اصلي ډېر تفاوت لري. موږ باید کوښښ وکړو چې خویندو ته دا زمینه مساعده کړو چې تعلیم وکړي، زده کړه وکړي. په مور چې تعلیم یافته وي طبعا خپل اولاد د اولې ورځې څخه په صحیح ډول سره روزلی شي. تر پلار د مور روزنه ډېر تاثیر لري. نو که چیرې موږ وغواړو چې دا اوسني بد حالت دا اوسنی هغه حالت دی چې افغانانو ته نور د زغم وړ نه دی. په یو وطن کې چې 40 کاله جګړه تېره شوې او داسې بې رحمانه مرګونه هم کېږي چې تاسې شهید یاست، دې ته بله لار نه لرو غیر دغه چې موږ تعلیم ته ترجیح ورکړو. یو تعمیر به جوړ شي، که موږ انسان جوړ نه کړو دا تعمیر زموږ په درد نه خوري. یو مثال وایي دغه ولایت تعمیر دی دا ممکن په 2 کاله کې جوړ شي، ولې یو به مې په 1 ثانیه کې د بین وړي. نو راسئ موږ تاسې انسان جوړېدلو ته ډېره توجه وکړو، ذهنا انسانان دغه ته آماده کړو. الحمدلله موږ ته چې مسلمانان یو او دغه قانون پیروان یو چې ټول زموږ مشکلات یې حل کړي. څنګه وکولی شو چې قرآن عظیم الشان پر ځان باندې تطبیق کړو؟ هر هغه څوک که قرآن عظیم الشان پر ځان باندې تطبیق وي بیا زموږ مشکلات بیخي کمیږي. موږ ته اسلام میراث را پاته دی، زده نه دی. ما د ډېرو دوستانو سره مصاحبې پوښتنې مې وي، لمونځ یې نه یې زده، وخت چې لمونځ یې نه یې زده، قرآن عظیم الشان یې لفظه نه یې زده او اسلام میراث را پاته بیا به مو وضعیت دغه شکل وي. که چیرې موږ خپل دیني مسایلو ته، دیني زده کړو ته، عصري زده کړو ته ترجیح ورکړو بیا زموږ مشکلات راکمېدلی شي. د رئیس صاحب جمهور د فعلي ډاکټر صاحب اشرف غني کوم سیاست سره ډېر زیات لیوالی، کوم سره یې مینه والی، یعنې کورني سیاست سره یا بهرني سیاست سره؟ رئیس صاحب جمهور یو متفکر د جهان، هغه یو استاد، هغه یو معلم دی. تاسې دا 4 کاله 2 میاشتې کې کله چې دی په ریاست جمهوري باندې انتخاب شوی، په خارجي سیاست کې ډېرې لاسته راوړنې لري. کورني سیاست کې هم
هغه خپل ټول وخت په دغه باندې مصرف کړی چې څنګه وکولی شي چې اتحاد د ټولو قومونو ترمنځ راولي. ولې خو مشکلات هم ډېر لرو. تاسو ته معلومیږي چې بیروني استخبارات قرار نه دي ناست. هغه هېڅ وخت نه غواړي چې افغانستان مشران ټول خلک پر یوه میز باندې سره کښېني، پر یوه ټغر کښېني. هغه کوښښ کوي چې زموږ د بې اتفاقۍ څخه ګټه پورته کړي. ولې افغانانو ته اوس پکار ده هر افغان اوس یو معلم ځینې جوړ شوی. هر افغان د 40 کلنې دورې کې د هغه څخه سیاستمدار جوړ کړی. اوس دا اوسني شرایط غیر یو پر بل باندې اعتماد کول بله لار نه لرو چې ځان د دې اوسني مصیبتو څخه خلاص کړو. که چیرې یو پر بل باندې اعتماد ولرو، که په پښتو کې متل دی وایي که ما ویل چې ته یې تا ویل ته یم به ته یم به زه یم، که ما ویل چې زه یم تا ویل زه یم نه به ته یې نه به زه یم. بالکل. ولیس محترم څو شېبې وړاندې تاسو له یو تعداد مشرانو سره ولاړئ، دلته م یو پروژه افتتاح کړه. غواړم په دغه پروژې په هکله لږ څه لنډ معلومات راکړئ. دا د سیمساري په نامه سره یو مارکیټ دی چې مربوط د ښاروالي دی، په پاخه او اساسي ډول سره جوړ شوی و. په د دې مارکیټ پر سر باندې په عصري ډول سره نور دوکانونه هم جوړیږي او 12 دانې تشنابونه هم جوړیږي چې دا به د ښار کې د خلکو دپاره ډېر غټ سهولت وي. موږ کوښښ کوو چې څنګه کولی شو چې خپل خلکو ته د کار زمینه مساعده کړو. دلته که چیرې 100 دوکانونه جوړیږي، ممکن په دې کې 200-300 خلک نور هم په کار باندې مصروف شي. زموږ د خلکو لوی مشکل هم دا دی چې غربت دی، بیکاري ده، بېسوادي ده. که موږ د کار زمینه مساعده کړو، په امنیت کې مثبت تاثیر درلودلی شي. ولې خو مشکلات د وطن تاسو ته معلومیږي، وطن مو ډېر غټ مشکلات لري. دا په یوه ورځو، په 2 ورځو، په 3 ورځو کې نه کېږي. که موږ وایو چې په دا 12 کاله کې هېڅ کار نه دی شوی، دا به ډېره غټه بېانصافي وي. تاسې وګورئ د کابل ښار 12 کاله مخکې ګر سره نه و، ولې اوس کابل په ډېر ښه ډول سره جوړ شوی دی، ډېر ښه خدمات عرضه شوي دي. دا لوګر ښار ما خو 12 کاله مخکې نه دی لیدلی، وایي یو دوکان یې درلودی. اوس ډېر ښه جوړ شوی. موږ کوښښ کوو کارته مامورین یو ساحه ده چې ډېره پراخه ساحه ده. پوهنتون هملته اوس عملا په خپل کار باندې شروع کړې ده. په دې کې موږ د یو ډېر غټ مسجد د جوړېدلو تصمیم لرو، د فاتحخوانۍ دپاره او د یو غټ جمنازیم پلان لرو انشاءالله چې په ډېرو لږو ورځو کې به افتتاح کړو. که چیرې ښار اخوا ته ور انتقال شي، هم به په اساسي ډول سره جوړ شوی، د خلکو د کورونو مشکلات حل شوي. مننه کوم. په اخر کې غواړم ولي محترم خپل هیوادوالو ته بالخصوص د لوګر ولسونو ته هر څه پیغام چې لرئ، هر څه غوښتنې ځینې لرئ، د چلېشن مایک او کمره ستاسو په خدمت کې ده. تشکر، ډېره مننه. زما پیغام د لوګر متدینو غیرتمنو مجاهدینو ته دا دی چې اول پر امنیت باندې د خپل دولت سره همکار واوسي او ډېر تمرکز پر تعلیم او تربیه باندې وکړي چې خپل اولادونو ته د تحصیل زمینه مساعده کړي. افغانان یو ډېر مغرور قوم دی. په جواري په ډوډۍ باندې هم دی کوښښ کوي چې څه رقمه کولی شي شپه ورځ زحمت وباسي چې دغه زمینه د تحصیل ځان ته اماده کړي. ما د کوچنیانو سره خبرې کړي، ډېر ارمان دغه لري چې دی په څه شکل سره تحصیل ته لار پیدا کړي. ولې د مشرانو څخه بیا هم خواهش دا دی چې په هر قیمت کېږي تر هر څه به تېرېږو. موږ څه اوس تېره ده، د آینده نسل دپاره باید کوښښ وکړو چې هغوی ته د یو ښه امنیت زمینه مساعده کړو او د ښه تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده کړو. ډېر زیات مننه. تشکر، ډېره مننه، ډېر خوشحاله شوم. خدای مو وساتي.
قدرمن لیدونکو دا وه د شخصیت خپرونه چې تاسو وکتله. هیله مند یم چې د خپرونې تر پایه مو له ما سره ملتیا کړې وي. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه سیلاب ستانکزی تاسو دنه چې پر تاسو لرم تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه د ودان اوسئ، په مخه مو ښه. زنده باد افغانستان، تل دې وي ژوندی افغانستان.